رضا مبارک 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 خان پرې لاس نه ونی کړی خان لاس پارا پارا هغه ملا شو بار بار هغه بار وترنګ دا روان اے هغه چې نشته هیڅم نشته الله اکبر قربان شم خپل رب د قدرت چې داسې کس چې د هغه په حواله سره خبر خور شوی چې فلا کس چې کوم دی هغه مړ شوی دی او داسې مرګ باندې مړ دی چې د سره هغه لاشي هم نه ملاو شوی دا ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل ده چې پرون دا کس 12 ورځې بعد کسانو د ملبې نه راو باسي دا د مردان ویډیو دا او د مارملو چې کوم درنګ دی باغې کې کار کو د باندې غټان راغلی د پاسه د هغه په اړه کې دنه راي سار شوی بهر حال یقیني طور پر کچري موږ وګورو دا ډیره غټه معجزه ده الله حضرت یو غټ قدرت او چې کله دغه تاسو کولای شو چې ستا یقین چې تبا د دنیا ته واپس راشي تبا د دې ځنه چې کوم دې ژوندې وسی ظاهر خبر دا خو در لپاره قبر و دیو ما بروړي چغي والی لیکن بات आवाज نه تو لیکن زما خپل پر رب باندې دا یقینو چې زبر دې ځنه وزم څنګه چې زما رب صدرته کی بچکړې ما او بیا باران کړل د باران هغه به چې مشوي دي هغه زما لپاره د ریزه کې سبب جوړ کړل هغه وبو مسکلی ولا سروزي دې دا وبسکلی او پته باندې دې ول دیو خو دا هغه نه بعد بیا دې محفوظ طریقې سره راو باسل شو لیکن په دې واقع کې یو پیغام دی د الله حضرت قدرت په حواله سره چې په قران مجید کې موږ واقعیت او د الله حضرت قدرت په حواله سره حضرت ابراهیم علیه السلام واقع موږ تاسو او چې هغه په اور کې واچو لیکن الله رب العزت اور کې دغه حفاظت اور دې چې قلنا یا نار کونی برد و سلاما علی ابراهیم اے ورا یخشا دا سمه یخیږي چې د سینې چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته یخوش وسلاما سلامتی والا شه یعنی بالکل سلامتی والا شه علی ابراهیم ابراهیم علیه السلام په هغه ور کې پروردگار عالم خپل په قدرت سره داغه حفاظت کړل د حضرت موسی علیه السلام فرمایش پرورش ته هغه د فرعون د دشمن په کور کې الله حضرت داغه پرورش کړل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حفاظت د تور دلان د الله حضرت کړل بهرحال مشهور واقعات د قرآن مجید کې موږ تاسو اورو او یو واقع مشهور واقع ده باغه حواله سره ذکر وکم چې نبی علیہ السلام فرمایي چې درې کسان په لار باندې روان او په دې کې باران شول چې باران چې دوی په یو غټکی کې ودن نشو یو غار باغه کې دن نشو لپاس نه غټ راغی هغه غار بند کو دوی پریشان شو چې یا تا کومه نشو درکوله موږ خو بدل کې دن مرو نو بیا ټول چې کوم دې درې واړو چې مشورو کړه چې خپل رب ته خپل اعمال چې کوم دغه پیش کو وسیله ور کوم عمل موږ د الله رب عزت رضا لپاره کړی د هغه وسیله موږ پیش کو چې الله رب عزت طاقت دې نه لري هغه یو خپل رب ته سوال وکړو چې اے زما رب زه په یو زنانه باندې مینم هغه زما محبت او بیا داسې چلو شو چې ما د هغه سره د بدکاری اراده وکړه نو هغه ما ته چې خپل درب نه یریږي نو په دغه ټیم کې زه شاته شم کچری ستاد یری د وجنه زه شاته شوم خالص ستاد رضا لپاره زه شاته شوم د عمل مال پرېخه دي نو یا الله دا ګټ چې کوم دی دا لري نو هغه ګټ چې کوم دی لغونی وړکه سیټ دشو بیا هغه بل دعا وکړه هغه وی اے پروردگار عالم زما سره چې کوم دی د یو کس یو مزدوري پاتې شو او هغه بیا تلو ډیره موده پس راغه دغه پیسې ما چې کوم دی په کاروبار کې لګول وي هغه مزدوري هغه چې کوم دی ډیر شي مال هغه نه ټول شو چې څنګه راغه هغه ټول مال یو ورچ کوم دی هغه ته واپس نو کچری ما سات رضا لپاره د عمل کړي وی الله دا غټ لري په هغه کې هغه غټ چې کوم دی خو خو او لارا نیمه کولا شو بیا هغه دریم کس چې کوم دی هغه دعا وکړه او وای فرمایلو چې پروردگار عالم
زه خپل د مور خپل ډیر فرمانبردار وم د دې حد پورې چې زبر مخکې رااله د شپې چې کله بازار رااله ما به دغه خدمت کو اسی بزنو د کېدم په باندې ما پیس کولو او یو شپه زرالم زما مور خپل ودو او ما په لاس کې د پيو دا جام چې کوم دي سره تر سهار پورې د دې د پاره د سینې چې زدو را پاسو د تکلیف ورس کچری دا عمل ما استاد رضا لپاره کړی یلا دا زه کولاو کې نو هغه ګټ مکمل لري شو الله رب کولاو شو نو د خبرې مقصد دغه دی چې دا چې کوم واقعي ده وړه واقعیا نه ده بلکې دا د الله رب قدرت ته او د الله رب العزت په ذات باندې کامل ایمان او یقین چې کوم نتیجه ده هغه ده دغه کس خپل وي چې زما خپل رب باندې کامل ایمان او یقین چې زما د دې نه ژوندې وسم نو یقیني طور پر هغه قدرت والا رب چې کوم د موسی علیه السلام رب دی هغه قدرت والا رب چې کوم د ابراهیم علیه السلام رب دی هغه قدرت والا چې کوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رب دی هغه قدرت والا ذات اوس موجود دی لیکن شرط دغه دی چې موږ خپل ایمان او یقین چې کوم دی هغه کامل کو هغه پخته کو خپل پر رب باندې چې زمونږ تاسو کامل ایمان یقین جوړ شي نو یقیني طور پر نن هم هغه رب موجود دی قدرت والا هغه چې کوم د قدرت کرشمه ده هغه وسم خي دا واقع زمونږ لپاره ډېر غټ سبق دی لہذا کوشش پکار دی چې موږ خپل پر رب باندې کامل او ایمان او یقین نور چې کوم دی مزید پخته کو نو کچری زمونږ تاسو په الله باندې ایمان او یقین کامل وي مضبوط وي نو ان شاء الله تعالی زمونږ مخه ته څه قسم له مشکلات پریشانیاں وي هغه الله رب عزت دغه شانتي حل کوي الله رب دعا ده چې الله رب العزت منګه تاسو ټول ته د کامل ایمان او یقین نصیب کی اجازت راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.